أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم دي سورة تا سورة فیل سورة ویلے کی دي کی جا کم نقطی دی انشاءاللہ دے باندې به بحث کو چې دا کم حرف نری ویلے کی کم غټ ویلے کی کم کی غنډه کیږي کم کی غنډه نه کیږي انشاءاللہ په اسانه طریقه باندې به انشاءاللہ مونږه د دې اجرا کو علماء کرام قرا حضرت الحمدلله په دې پوهیږي لیکن زما عوام ورونه چې کوم دی هغه کوشش داسې وکړي چې دا وګوري په دې باندې ځان پوهیږي ځکه د قرآن مجید حروف صحیح کول دا لازم دي دا د الله کتاب دی اولنی آیت ته ګورئ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل دلته ألم ترى دلته را کم شنه نښه چې کوم د فرا باندې دا کم د دې علامت دا دی چې دا را به غټه ویلی شي دا شین چې کوم ځای کې راشي د دې مقصد دا دی چې دا حرف په غټ ویلی کېږي دلته دا غټ ولې ویلی کېږي د دې وجې نه چې په دې را باندې زبر دی نو څنګه به وایي ألم ترى ألم ترى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل دلته اوس ربک کې بیا شته نښه راغلې ده مقصد هم دقه دی چې را باندې زبر دی کله چې په را باندې زبر یا پیش نو دا را به غټه ویلی شي نو دلته هم دا را به غټه وایو فعل ربک بأصحاب الفیل دلته په صاد باندې هم شته نښه راغلې ده تاسو به وایئ چې را باندې خو زبر دی پیش دی غټه ویلی شي دا صاد باندې شته نښه څه مقصد شو دا هم غټ ویلی شي نو دا د حروف مستعلیونه ده و حروف داسې دي چې هغه کله قرآن مجید کې راشي غټ ادا کیږي پای کې اوس صاد هم دی بأصحاب الفیل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل دویم آیات ألم يجعل كيدهم ألم يجعل دلته راشنه نښه چې کوم ده د دې علامت دا دی چې دې حرف کې به قلقله کیږي پنځه حروف داسې دي چې به کې اواز تنبیږي قاف طا با جیم دال جیم پکې راغی دا شنه نښه چې کوم ځای کې به راځي د دې معنی دا ده چې دې کې به اواز تنبیږي مقصد دا دی ألم يجعل كيدهم في تضليل دې تضلیل کې بیا شنه نښه راغله لکه څنګه چې بره په علم ترکۍ کې دلته شنه نښه راغلې وه دلته هم راغله نو دا هم د غټ حروفونه دي چې کوم اووه غټ حروف دي خا صاد ضاد طا ضا غین قاف نو پای کې ضاد دی نو دا به غټ وایو فی تضلیل دا لیل کې چې کوم د لام دا کم رنګ چې کوم دی د دې معنی دا چې دې کې ادغام کیږي یعنې دې کې غنه کیږي خو په هغه ټیم کې چې کله پې وقف ونه شي لکه څنګه فی تضلیل و فی تضلیل و چې وقف پې کې نو بیا به ادغام نه کیږي بیا به داسې ویلی کیږي فی تضلیل او چې وقف نه کې او متصلې وې یو ځای وې نو بیا فی تضلیل و ارسله کې بیا را چې کوم دی بیا شنه نښه ده نو دا هم دلته را غټه ویلی شي ځکه را غټه ویلی شي تاسو وایئ چې په را باندې خو زبر نشته خو را ساکینه ده او دا قاعده ده چې کله را ساکینه مخکې حرف باندې زبر یا پیشي نو بیا به دا را غټه ویلی شي نو دلته د را نه مخکې په حمزه باندې زبر دی د دې وجې نه دا را غټه ویلی شي وارسل علیهم طیرا کې بیا شنه نښه رالل نو دا طوا چې کوم دی دا هم د اووه حروف چې کوم غټ دي په هغې کې طوا شته طیرا بیا په را کې بیا شنه نښه رالل دلته د را باندې دو زبر دی نو چې کله په را باندې زبر پیش دو زبر دو پیشي کړه زبر الټا پیشي نو را به غټه ویلی شي طیرا ابابیل دوباره ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم كم راغټه ویلی شي دلته هم شته نښه راغلې ولې مخکې ما قیدو وي چې کله را ساکینه وه مخکې حرف ته به ګورئ چې مخکې حرف باندې زبر و نو بیا به دا را د دغې ساکین د وجې نه غټه ویلی شي
ترمیهم تر به نه وایه تر نه بلکې غټه به وایه پور به وایه ترمیهم کې دا میم چې کوم رنګ دی دلته به چې کوم دی غنه کېږي او کله چې د میم ساکن نه پس دا قاعدې زده کول دي میم ساکن معنا دا چې د پاسه به دغه نشان وي د دې نه پس یا باوا او یا میمو یا باوا یا میمو نو بیا به غنه کېږي نو دلته وګورو چې دې نه پس څه راغلی دی نو ګورئ ورته دلته با راغلی ده نو دلته به څه کېږي غنه به کېږي نو څنګه به وایې ترمیهم بحجارة نه پس بیا را شنه راغلی ده نو بیا راغټه ویلی شي ځکه چې په را باندې زبر دی بحجارة من نو دلته را میم دا نښه چې کوم دی دا هم د ادغام د غنې ده کله چې په میم باندې شدو دا بره شد چې کوم دی او په نون باندې شدو هر حال کې به دې کې غنه کېږي نو غنه به کې غنه ویل کېږي پوز کې آواز به وتلو ته بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف دلته بیا صاد باندې شین دی دا هم غټ ویلی شي ځکه دا د و حروفونه دي كعصف مأکول نو دا نښه چې کوم دی کله ما مخکې وي چې کله په میم باندې شدو په نون باندې شدو نو هر حال کې به غنه کېږي نو تاسو واپس شاته راشئ دا نښه نه دلته میم ته ګورئ دا میم او دا میم یو شان دي دلته په میم باندې شد دی او دلته په میم باندې شد دی كعصف مأکول دوباره زه په حضر باندې هم تاسو ته غوږ کېدئ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم إن شاء الله دوباره به سورة قريش سورة آخرة سوائل